السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم دی کامران خټک زیم شاجي. ګرانو کتونکو، لږ ساعت مخکې مونږ تاسو ته یو بریکینګ نیوز درکو، یو خبر مو درکو د وقار پورن وقار ته پوره ضلع ته او خاص کر د دریای کابل په غاړه آباد کلو ته علاقو ته او هغه سیریس خبر دی. په دریای کابل کې د را روان 24 غنټو کې د طغیانۍ او شدید سیلابي ریلۍ دا خطره ده را روانه د ریله دا به څومره او د دې به څه نقصانات په مختلفو ښارونو کې تاسو سره خبرونه شیر شوي دي چې سیلاب کې کلي ډوب شو، نقصانات یې وکړل. د دې خبر مقصد او زموږ د دې خبرو مقصد هغه خوف و هراس پیلاول، لا افراتفری پیلاول دا نه ده، بلکې خپلو فالور ته خپل عوامو ته سنجیده او یو اطلاع ورکول دي چې ځان تیار کړي، ځان محفوظ کړي، خپل قیمتي شیزونه هغه چېرته محفوظ ځای ته ورسوي. د دریای کابل په غاړه چې کوم آباد خلق دي هغه مال مویشي تیر ځل چې کوم مونږه کتلي وو خلکو مال بچ کولو او ځانونه یې وبیلل. د دغې مسلو نه بچ کېدو دپاره دا خبره مونږ شیر کوو او مونږ دا خبره کوو چې کومې ادارې دي متعلقه که هغه ضلعي انتظامیه ده که ریسکیو والا دي سماجي تنظیمونه دي دې ټولو لا الارټ کېدل پکار دي او تیار اوسېدل پکار دي چې څه قسمه ممکنه خطره وي چې هغې سره دی نبرد آزما کېدی شي. همدغه حوالې سره مونږ خبره کوو. مونږ سینیر صحافیان ملګري موجود دي. نو کامران څه به وایي دا اطلاعګانې چې راځي د خلقو ذمهدارانې زمونږ ذمهداریانې سوشل ریسپانسیبلیټي د ادارو د انتظامیې د سماجي تنظیمونو. تفهیم بھائی ډېر اهم خبرداری یو خبر تاسو شیشا بھائی تفهیم بھائی تاسو بریک وکړي. جولای 29 جولای 30 جولای دغه ورځ چې 2010 کې سیلاب راغلی او موږ په دې باندې دعا کوو الله ان شاء الله هغه صورتحال به را نه ولي ولې چې یو انسان مشکل تکلیف کې سړی نشي کتلی. هغه وخت موږ خپل د بیلټ باندې سیند غاړه باندې اوسېدو، موږ خپل په دې شدید متاثر شوي وو. څومره مشکلات ما خپله کتلي وو، داسې ما وروڼو څومره خلکو کتلي وو، بیا موږ هغې ټایم رپورټینګ کولو. موږ څومره مشکلات کتلي وو تفهیم. نو هغه چې اوس هم موږ یاد کړو، موږ ډېر زیات خفګان محسوس کړو. اوس هم چې موږ کوم صدای نوشیره کوم موږ بایګانو کا خبر پرې کړی شیشا بھائی یا پھر تفهیم بھائی، نو دا مقصد صرف دغه دی چې دا کوم نشیبي علاقې دي سیند غاړه باندې دا کوم موږ بایګان دلته اوسېږي هغوی خپل الرټ شي او چوکن شي او خپل حفاظتي اقدامات داسې وکړي چې خپل ځان او خپل مال و جان خپل فیملي ټول محفوظ مقام ته ورسوي. او مخکې ډېر بې خبرۍ کې ډېر خلک دغه شي. تفهیم یې ما ته یاد شي چې ما د امانګر د ماښامک سیند بیلټ باندې یو کور و چې هغې کې واده شوی او یو زنانه وه ولکو او یو څو ورځې مخکې واده شوي، هغې په دې بې خبرۍ کې هغې پاتې شوي چې بیا وروسته اوبه لاندې راغلې چې اوبه راغلې نو هغه واده کړي کوم ښځه خاوند و هغې کې دغه شوي ډوب شوي. ډېر خلک ډوب شوي خو یو ډېر افسوسناک دغه و چې څو ورځې مخکې واده یې شوی، بیا سیلاب راوړی کې هغې لاړو هغې ډېر شو پکې. نو تفهیم مونږ بحیثیت میډیا او صدای نوشیره کوم ټیم چې دی مونږ خپل فرایض چې دي همیشه دا کوو چې مصیبت راځي الله طرف نه راځي، الله یې لرې کوي او چې کوم مونږ ته کوم عادت و شمار راځي وروسته نه کوم نو مونږ هغې بنیاد باندې مونږ دا خبر مخکې مونږ رسوو. نو دغه شان دی مونږ وکتو دوبیګاټ کې کوم مقامي مسجد دی هغې نه اعلانات وشو خلکو ته انتظامي خبرداری ورکړو. مقامي کوم خلک دي هغې صورتحال باندې نظر دی هغې خپل مساجد کې اعلان وکړو چې خلک دې الرټ اوسي او خپل حفاظت انتظاماتو ته هغې خپله تیار اوسي. نو تفهیم الله دې موږ ورته کوي چې الله دې وکړي
چې دا صورتحال هماغه شان دی پیش نه شي. خالد د دې موجوده صورتحال کې چا څه ذمہ داري جوړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. 2010 کې چې کوم سیلاب راغلی او هغې کې غټه غفلت چې کومه د ضلعي انتظامي وو، هغه کې ضلعي انتظامي که عوام امکان کړی وي سیلاب ته ورغله او جدا صورتحال او انتظامي خو پرې هغه ټیم کې کم نه کم نقصان کم نقصان بشي او انتظامي ځان نه راغلی او د دې کوم د نوښت کوم سیاسي د پارټو کوم کارو ای هم ځان سیف کو او عوام په ځای باندې پیو کو دا وایي چې موږ لکه عوام ته دا نه رسېږي دا وایي دا وایي چې موږ نو شو کله دا څه شنو دي او پورې جنګي چې کوم نشي لکه هغه راسي دا د ځای ته متاثر شي نو هغه وجه باندې او دې په لګو چې انتظامی اثر کله موجودي انتظامی په اقدامات چت کړو امید دي چې خلک په دې ځای ته هغه په نسبي او بل دا کار چې اوس هغه څه وکړو نشي پیدا کړی ولې چې دا په کوڅه کې بدون جوړ نه لري دا وایي کم نه کم نقصان نه کوي ملاو شغل خو الله پاک داسې دی ته لري کو پیدا شنو هغه دا وایي چې نه نقصان بچت باندې کم شي بل انتظامی له پکار دي بل ای میدان ګرځي ډېر زیات سیمایي تنظیمونه دي د نوجوانانو تنظیمونه دي دا غي دې ټیم کې څه ذمہ اصل په داري داهي دي نو ايام پکار دي ځان علاج وساتي وو چې په دې کې ماته اصل مشته مبارک خلک مشته کمزوري خلک نوجوانان ودان نو باندې وساتي اې دې خلک اې ته بل مشکلات لري باید د پسند غاړه باندې کوم آبادی ده چې نو خاص وایي چې دا خلک ځان محفوظ کړي نو به خبره کوي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو را روانې 24 غنټې سریریش غنټې دا د نوښار دپاره اهمې دي او دې سریریشتو غنټو کې د هر فرد د هر ادارې د هرې محکمې د هر سړي یو ذمہ داري جوړېږي. شاجي څه به وایي دې د چا څه ذمہ داري دي؟ زمونږ د دې ویډیو مقصد جوړېدو خوف او وراث نه دي لکه اویرنس پیدا کولی په 2010 سیلاب کې چې کومه په نوښار کې تباهي شوې وه حقیقت خبره ده چې تر اوسه پورې هغه خاندانونه تباه کړي تر اوسه پورې هغه خپل ځای له رانه وو. نو د نن ویډیو مقصد دا چې بھائی تاسو اویر شئ چې کوم سین سره د چا کورونه سامانونه لري بروخي چې هر دې خود دا ضرور نه چې پلاټ دی راشي او خطره ګنټي دا کړي راځي راځي به سیلاب خدای دې کې چې 2010 سیلاب راشي خو زه وینم نن په دې دا موجوده حکومت کې چې بیګا په 2 بجې تقریبا 2:30 بجې په 12 باندې کې انډستری سټیټ کې او به جمع شو د نکاسه او ډیر لوی او سیلاب او التا چې کما ایډیو فنانس او اوس ای ډی سی را مس وزیر کولاتولین هغه فوري اکشن هغه غشته او پوره ټیمي بوتل لري نو د هغه خلکو چې هغه تاسو دواګانې کړي او کم د انتظامی په حق کې کم هغه ستاینه کړی را واقعي چې هغه جوګر راغی نو دې په لا سوشل میډیا اکټیو دا الکترونیک میډیا اکټیو دا او چې څومره ولنټیر دي فورسز دي ای اکټیو دي 1122 اویر دي اکټیو دي جماعتونو کې اعلانم کیږي چې بای کم سین سره د چا کوم نه واغې دي محفوظ مقامات ته منتقل شي یا قیمتي سامانونه ای دیو طرف ته کی کم چې د باطل دي خبره پیرا د باطلو کې چې کم ریکارډو ان ټول ځای شو نو دې په لا افسران اهلکار نه پکاره چې هغه چرته سیب کی خو دوا کوي د خدای نه غواړي چې هغه شانتي سیلاب رانشي خو دا موږ ته بیا موجوده د خوف او وراث نه را ولا صرف د اویرنس لپاره چې خلک بیدار شي. ګرانو کتونکو کنفرم ته کومې اطلاعګانې دي د هغې په بنیاد موږ خبره کوو موږ څه وینو موږ څه ګورو نو داسې قسمه خبرې او داسې صورتحال کې موږ تاسو ته خبر درکولو هغه په اخلاص باندې مبني وي وایي سروټ کې معمولي غوندې چنګاري چې ورته وایي که نه معمولي سروټ کې دا به وایي معمولي نه ګڼي ځکه چې دا څه ټایم هم شعله کېدی شي او دا غټه لمبه جوړېدی شي دا خبرونه د موږ دا معمولي نه دي ګڼل پکار او په دې باندې کم از کم ځان الرټ وساتئ 24 غنټې ځان ویښ وساتئ کامران بهري وسوئ. تفیم بھائی څنګه چې موږ خبرداري او خبر سره نوشهره باندې ورکوم نوښار سیند غاړې باندې کوم عوام اوسېږي هغوی ته
نو تفیم بھائی یو خو الله دې وکړي چې دا صورتحال پیش نشي آمین. قدرتي آفات نه الله موږ ټول محفوظ وساتي خو داسې صورتحال چې ته پیش نو موږ چې دلته نو هر ډي اس کیو هاسپټل دی قاضي میډیکل کمپلیکس دی دام په سیند غاړې باندې سی سره ډېر موجود دي او دا ایمرجنسي سی ایم ایچ هم سی ایم ایچ هم دی نو به دا هسپتالونه چې دي عام دی د فلنډ کم متاثره وام دي هغوی په کار نشي راتلی او چې کوم مریضان داخل دي نو هغوی ته هم ډېر زیات مشکلات پیش کېږي خو داسې صورتحال اوبو دغه نور هم داسې سیوا کېږي ریلر اوس هم راځي باران هم داسې جاري وي او نالې هم دغه شان دي ورېږي نو به انتظامیه ته هم پکار دی چې هسپتالونو دپاره کې بل ځای ریلیف سنټر جوړولو ته هم داسې تیاریانې انتظامیه شروع کړي ولې چې انتظامیه حکومت انتظامیه دا ذمہداري ده چې هر شعبې باندې هغوی نظر واچوي چې ریسکیو ذمہداري به څنګه ادا کوي کوم فلنډ نه متاثره خلک شي هغوی ته علاج معالجې به کوم ځای هغوی ته سهولت ورکوي نو ډېر زیات کارونه په انتظامیه باندې د ذمہواریانو باندې هغوی ذمہواریانې هغوی باندې یادول کېږي هغوی ته پکار دی چې انتظامیه اوس دې نه تیارانې فاینل کېږي. ګرانو کتونکو موږ ګورو په فیلډ کې مختلف ادارې متحرکه دي دلته سیند په غاړه ریسکیو او د چا څه ذمہداریانې دي نو حقیقت دا دی چې مخکې عهده والی شو مونږ دلته وکتل د کنټونمنټ بورډ چې کوم عمله ده هغه هم متحرکه ده دلته نږدې مونږ د جوماتونو کې اعلانونه واورېدل کېدای شي تاسو دا اعلان دلته نه په لایو کې اورېدلی نو د هغوی چې کومې ادارې دي د کنټونمنټ بورډ کم مونږ ته اطلاع را رسي دلته کم کسان ګرځي کم منتخب نمایندګان دي هغوی په هلو ځلو کې او د سیند په غاړه چې کم ځای نه متاثر کېدو خطره ده نو خصوصي طور باندې هلته دا نه رسولو بلکې پوره نوشهره کینټ هغوی اویر کړو او مختلفو جوماتونو ته ځي اعلانونه کوي ادارو ته نوجوانانو ته اویرنس خپروي نو په دې بر وخت اطلاع باندې د دې مقصد دی چې دا بیا کم نه کم خطره کم نه کم نقصان کېدای شي خپل ګاډي خپله مشینري هر څه هغوی هم الرټ کا ضلع انتظامیه مکمل الرټ ده دغه خبرو سره ګرانو مونږ اجازت غواړو د الله تعالی